بادام او د چوارې فواید هغه ورونه چې د طاقت دوایانو پسې ګرځېږي نن داسې نقصر ته خیم کورنۍ په خپل کور کې جوړه کوي دعا برته کوي چې مردانه طاقت هم بحالوي په جسم کې د آیرن د وسپنې اضافه هم کوي جګر ته هم تازګي ورکوي او هغه کسان چې بې اولادي لري او هر یوه دوا چې تاسو خورئ ورسره یې دې خوړل شروع کړئ د الله په فضل تاسو به د بې اولادي مشکل هم رفئ که د الله رضا وه او ډېره اسانه باندې تاسو جوړولی شئ دا دومره اسانه نسخه ده چې سوچ و فکر هم نشته او بل طاقت دا سرچشمه ده د مردانه طاقت څومره کسان ضعیف العمر دي کم عمر دي ښځینه نارینه یا په جوړو کې دردونه دي داسې نقصر تخیم چې جوړ هم کړه هم خوړله دعا به راته کوئ په دې کې د الله رضا اول چوارې د چواره په جسم کې وسپنه زیاتوي ریډ سیل زیاتوي بیا وینه یعنې کې جسم پیدا کوي ورسره دې نه علاوه کشمش دي چې دا جګر ته تازګي ورکوي کیلشیم هم ورکوي جسم ته او دا اخروټ یعنې کې چارمغز دا مولد منی ده هغه کسان چې بې اولاده وي یا ایزوسپرمیا وي چې چا بلکل سپرم وینه انفیکشن یا زخم پکې نه او بې اولادي لري د هغو کسان لپاره داسې ټانک درته ښیم چې جسم ده او د طاقت لپاره تاسو به یو ګیلاس اوبه راواخلئ داسې یو ګیلاس اوبه به د شپې ګرمې راواخلئ بیا به دې ته تقریبا 3 نه تر 4 چوارې دا به چوارې پکې ور واچوئ د یو ګیلاس اوبو کې صحیح سو یو ګیلاس اوبو کې 4 چوارې او 3 اخروټه به سپین کوي داسې دا به د اوبو ته ور واچوئ که د الله رضا خشته به یې کړي پکې داسې او بیا به یې وچه مچه کشمش لکه دا کشمش هر سړی پیژني عام و خاص دا درته هم دا داسې ټانک ده هغه کسان چې ضعیف وي کار ته زړه نه کېږي بلکل یا په مسافرۍ کې غواړي طاقت دوا استعماله کړي دا داسې فارمول داسې استعمال هم کړ دعا به راته کوي که د الله کشمش هم چې واچول بیا به پکې بادام دا کتلی شئ 15 بادامه به تاسو ډېرې زیات نه صرف 15 غوندې بادامه یا 4 بادامه دا هم په دې ګیلاس اوبو کې خشته کوئ سري اوبو کې به دا خشته کوئ بیا به ټوله شپه یې دې سر پټ کوئ داسې بچې پې کېږي چې پکې ونه غورځېږي سهار به یې راواخلئ په نهاره باندې او که دګم ګرم هم که صحیح ده که نه دی که به لږ چینی او یا نیمه کاچوغه شهد واچوئ شهد پکې اچوئ بیا به دا لږ ګرموئ دا اوبه به لږ جوش کوي بیا به دا اوبه په نهاره باندې دا اوبه به مو چکئ او په چمچه به دا مواد هم وخورئ صحیح ده دې فواید بیا تخیم هغه کسان چې بې اولادي لري ټول عمر پریشانئ ځورېږي د بې اولادي سپرم لپاره هغه کسان چې راتلونکي ورځو کې ودونه یا تاسو په کور کې ضعیف العمر کسان صحیح ده د هغه جوړو دردو ته هم کار کوي جسم یعنې کې مني موادو پیداوار چې شروع کړي بیرته د هغوی دردونه هم ختمېږي دې نه علاوه هغه ماشومان چې په جي کې پراته وي او تش ادرار ته روان وي د هغه لپاره هغه هم د آیرن د وسپنې کمی وي ځکه تش ادرار کوي په جي کې که د الله رضا وه دې نه علاوه دا به یوه پیاله چې څوک بې اولادي لري سهار به خورئ بیا به یې سهار خشته کوي ماښام به یې خورئ 4 ورځې د بې اولادي نفر استعمالوی شي او چې چا راتلونکي کې ودونه دي هغه یې 2 میاشتو پورې دا استعمالوی شي څومره چې مارکیټي دوایانې او مولد مني چې کوم کسانو ته وایي لکه طاقت والا هغه نه یو په 10 چنده دا ښه کار کوي که د الله رضا وه خو په دې طریقه به یې خورئ په اوبو کې دې کې چې کوم مثال د اخروټ دی او د بادامو چې کوم ګرمایش ده هغه په اوبو کې ختمیږي نرمیږي دا جذبیږي پکې بیا چې دا تاسو وخوړله تاسو جسم ته مثال طاقت تقویه ورکوي په تاسو به بوج کېږي نه او بل هغه کسان چې چا میده ورسره خراب وي ښه میده خراب او ضعیفي لري بیا به نیمه کاچوغه دا بادیان په دې کې ورسره خشته کوي د شپې خوا نه به نیمه کاچوغه بادیان ورسره خشته کوي په همدې کې دا سهار او ماښام نوش کوي چې ما څومره کمزورتیا نه تو خو د هغه خویندې چې کمخوني لري په مخ باندې سرسیري یا ورونه یا یې چا ویښته ضعیفه کېږي 2 سرې ماتېږي هغه لپاره دې نه علاوه وینې کمی یا هغه خویندې چې حامله داره وي حمل یې په خېټئ او ډاکټر یا ډاکټران ورته وایي چې طاقت یا د کمخوني لپاره دوای استعمالوه دا کمخوني ختموي بل هغه کسان چې غواړي ماشومان د غوښه نه اخلي قد نه غټېږي اندام یې نه غټېږي دا ورته شروع کوي د الله په فضل دا ما چې کوم رقم شیزونه ورته وښودم دا به ورته ګټې رسوي ضرر به 0.5% هم نه دعا صرف د ما لپاره کوي که د الله رضا وه ښه وخت هم دوستان ورته لرم لوی الله ته سپارم السلام علیکم